بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وإذا قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ومحمد وأهل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتدا کی بشری مسلات اس خدمت کی عرض کروں. اس بعد از سفر کی موضوع سوژه پڑھائی شکست کی جو مستقصد کی مقدار 44 کیلومیٹر ہے. مثلا کہ 44 کیلومیٹر تو یہ طرف سفر جڑی گی یا آنا جانا 44 کیلومیٹر. سیموبر میں دیکھا مثلا اکثر متفقی کی آنا جانا برابری اکثر مثلا تلک منخیلو نسی بازار طبیعتی مثال کے طور پر کسی ورمی لکڑی کا سلطان تا یا اگرے تا یا خودکی طرف مثلا از این سببی نو برکی اول ندیده لکڑی صرف بازار نوی آورد دیدی که مثلا اکثر و خلق صدا شکلی خیلی مثال لاریم می وکلی تا پدین لاریم بازار تا بی بلکلی تا لاریم قسمت ادا پتا نیشتا 44 کیلومیٹر آنا جانا دا برکی کا ندر برکی اکثر و کسان صدا شکلی خیلی سوچو تا که ای صدا 44 دین نده چونکه صابی لګولې نه دی خپله ډېره ور دی نه پاته پښتانه یو ښکلي ولا دی نه نو آیا ما باندې تحقیق لازم دی؟ زه د تحقیق اوسې وکړم پوښتنه وکړم تحقیق در باندې لازم نه دی پوښتنه مه کوه که شک کې علم درته نشته دی تا ذمهداري دا دی چې ته خپل الموز پرا وکړه. سوچ مو نه خبرې ده یعنې که چیرې چې ته لاړوې سفر مو وکړلو دا درته یقین نه دی چې 44 کیلومیټر دی اوس تحقیق آدنی لازم نه دی که شک یې نو ته پرا لمونځ وکړې تو لمونځ صحیح دی تو خپلې فریضې په مطابق لمونځ کړی دی. که چیرې بیا یقین دی درته 44 کیلومیټر دی بیا خو لازمه دی چې کحسر وکړې. یو صلوات واستوئ محمد و آل محمد صل علی محمد مختصراً در موضوع سر احساس قرآن تاس خدمت کی عرض کنم که قرآن مجید که تصوف سے متعدد آیتونه شان نزول داده انسان سے دنیا کی چیشه کئی نتیجه و دندگی دنیا کی میدوی سلا و دندگی دنیا کی میدوی جزا و دندگی دنیا کی میدوی دین ناک دمو میلاده کابر برزاخ قیامت محشر خپل ذکیو حساب کتاب دی اندغه ذکیات او د خپل معاملات او حساب کتاب میلوي. دا زه څه واضح کوم یو روایت داسې راغلی دی چې انسان کلیای کې تېرېږي چې سره تیږې سه خپه ولګېده وینه ونه جاري شوله نو ځان باندې سوچ وکړي چې څه ونه شوي وو چې د هغه خپه یې خوښ شوله یعنی چې ته معمولي غوندې وخپه د خوښ شیه دا ګرځي دا طرف ته. قرآن کې واضح آیا دی سوره اسراء کې سوره جاثیه کې متعدد وکي او سوره شورا کې واضح دی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تاسو ته چې کوم تکلیف رسیږي مصیبت رسیږي تاسو د خپلو لاسو نتیجه دی کړو نتیجه دی کردار نتیجه دی. یا سوره جاثیه کې پروردگار عالم یې من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیها چوکا څه عمل کوي صلای دې ته ضرور ملويږي بد عمل کوي نتیجه یې بد او ته ملويږي. همدغې دنیا کې پروردگار عالم نظام دا شی جوړ کړی. یا سوره اسراء 7 نمبر کې پروردگار عالم یې ان احسنتم احسنتم فلانفسکم وان اسأتم فلها که چیرې تاسو ښه کوئ نیک کوئ ښه قدم خلوئ د تاسو دپاره دی تاسو تر ګرځي. که چیرې بد قدم خلوئ بد سټپ خلوئ دا تاسو ته بدوالی راګرځي.
که څه زه تاسو ته دغو الفاظو کې نتیجه وباسم. انسان خپلې جوړ کړي شوي دنیا کې زندگی کوي. ما ته زندگی ما ته بل څوک نه جوړوي، خدای نه ته جوړوي. ما ته خپله زندگی ځان ته خپله جوړوي. تو څه خیل د کردار دی مغه کردار انعکاس دی دنیا. انسان دنیا کې خپل کردار خپل اعمال و انعکاس کې زندگی کې رہی. ارګرځي درته مولانا روم یو ځای کې ډېر بهترین انداز کې ترجمه کړې ده. هغه این جهان کوه است و فعل و ندا سوی ما آید آن نداها را صدا. هغه دغه جهان و کائنات داسې دی لکه یو غار وي، غره کې ته ودرېږي. تاسو لیدلي وي غرو مانځه تاسو چې ته ولاړ یو غاښ مې کړی دی، وزونه مې کړي دي، دوباره موږ ته راګرځي واپس. که زیاړه وکړي زیاړه راګرځي، که سلام وایي سلام راګرځي، که ښه خبره وکړي ښه خبره راګرځي، که بده خبره وکړي بده خبره راګرځي. نو هغه څه ایمو دنیا کې مثال انداشه دی. د دنیا کائنات داسې دی لکه غار وي. ما تاسو کردار اعمال داسې دي لکه غره کې اوازونه کوي. خو اوس سوچ وکړه څه کردار د که ښه دی ښه شونې درته راګرځي، نتیجه به یې ښه کړسي، زندګي به د ښه وي. که کردار د بد استپ بد خلی بیا یې هیڅ سیلا یادته بده می‌نویږي. این جهان کوه است و فعل ما ندا. دا غر دی ما تاسو کارونه ورکړي داسې دي لکه غرو کې اوازونه کوي. سوی ما آید آن نداها صدا. ما تاسو ته هماغه خپل اوازونه واپس راګرځي. ما تاسو ته څه پېښېږي اکثر اوقات ایمو هغه خپل کردار و کړو نتیجه وي. د ما تاسو انګلیش کې کنه اکشن ریاکشن وي، عمل رد عمل. فلسفه کې څه زدی دیر یا زود میخوري. که چیرې چانې د ګزار وکړو کنه یا زد یا لید دا چپېړې واورځي درته لګېږي. علامه جعفري یو عظیم فیلسوف تېر شوی دی او چې دغه ته پاته دی کتابونه هغه لیکلي دي. هغه خپل کتاب کې دا واقعه لیکلې ده چې یو کس تهران کې خونې کې اوسه چرګې چرګان ورسره وو. سبې ډېر وي چرګو به ډېر زیات یوه ورځ یې غږونه کول. خوب نه ارویښ کړی و، غوسه شو راپاڅېدو. چرګوی د ونې ډېر کوشش یې وکړ څه غلی شي خیري کې یو تیز پړاس یې ویې کړی. چرګو دی حیوان دی خدای مخلوق خو دی هغه یې غلی و. همدغې ورځې تهران کې خیابان لالهزار تهران کې یو خیابان دی. اخکې ټکسي کې سپور و، راکوزېدو یو وخت به یې ځمکې ته مکوزه کړې وه، بله خوا مسې ټکسي نه و راکوز شوی. یو سړی څنګ ته تېر شو، یو پړاس یې ورته ولګول. زما سترګې ورته وډولې څه ویې زیول نمودیز آقا ببخشید من گفتم اکبر آقا هستی. هیچ متدیز معذرت نغوړم ویل که اکبر یعنی متوسطی دنه وخت کې څه ټاله یو سړي دې ګزار وکړو چې ما لکه ملګری دی هغه دغه نیت څه ګزار وکړی و خو دا غلی شو فورا ورباندې یو دولت نه اکبر نه یم خبر یم څه حساب کتاب دی حساب کې برابر شو خبره سبې ما حیوان څه زیاتی کړی و وریځې ما ته رزلټ میلو شو. کسه د قرآن کې ثابت اصول دی پروردګار عالم قرآن کې د ثابت اصول ذکر کړي متعدد آیتونه دي ورباندې خدای بار بار یې یو څه خلته کوي ماشه نتیجه خدای یې ایمان او یاد سمغه شي یاد وساتوي ایمان او یاد تو کردار په مطابق دی این پروردګار چیز کچې فذكروني اذكركم کچې تاسو ما یادوي زم یادوم خدای د کوی نه کړي خدای د یادوي به وځي چې نسوا الله فانساهم نسوا الله فنسيهم خدای دوی کوی کړي خدای دوی ځان نه کوی کړي خدای دوی کوی کړي یو ځکه فانساهم انفسهم خود فراموشه بیماری کې مبتلا کوم څه خدای کوی کی خدای ته کوی کی ځان کوی کی ته یو وی کی خدای چې ان تنصر الله ينصركم کچې خدای ستاسو تاسو مدد کوي خدای یعنی تاسو قدم کېږي خدای تاسو سره مدد کوي متعدد آیتونه دي وليعفوا وليصفحوا ان لا تحبون ان يغفر الله لكم خدای دې تاسو معافي وکوي خلکو ته بخشش وکوي تو دا څه خدای تاسو ته معافي وکړي دا عمل ورته عمل دی زاغ الله فازاغ الله دوی حقونه مخ وړولو خدای دوی نه مخ راوړي
ان عدتم عدنا، که چیرې تاسو خدای نه وغړېږئ خدای تاسو نه مه خړوي. وان تعودوا نعود، که چیرې تاسو راوګرځېږئ خدای طرف ته خدای تاسو طرف ته درګرځي. متعدد ایتونه دا چې راغلي دي چې پروردګار عالم د اعمالو رد عملو کې خیال دی. ما تاسو پښتو کې زه سمپل جمله استعمالوم، څه کاري مغاب ریبې. دا یو حقیقت دی. انګلیش یو د پینګ پنګ افیکټ نه وي. انسان تاسو دی که نه پینګ پنګ یو ګیم دی چې په ټوله څخه ته شاړي مغه شي راځي. که ورو یې وشاړي رزلټ یې ورکړه، تیز یې وشاړي واپس ته طرح ګرځي څه دی ولسې ولي. نه یاد وساته انسان خپل اعمالو انعکاس کی زندگی کری، خپل بنی بنائی ہوئے دنیا کی انسان زندگی کری. دا دنیا انعکاس دے انسان اعمالو کردارو متعدد و زیو کی. دا قانون طبیعت کیا ہے، نیچر کیا ہے، دا قانون شریعت کیا ہے. اندر دنیا کی دا دلیر و شوریزت نتیجہ ملوی دی باندے متعدد حکایات اشتا دیزی سو حکایتو سر اس طرح صرف دی لگ وضاحت کمی صلوات حسین محمد و آل محمد صلی علی محمد دا حکایتا کتابو کی رغل مشهود شیخ رجب علی خیاط وردی تیری کی ایوی چولی سا وخان تیری کی دو ودری وخانو کفلاوی اچانک یو وقتی طرف تخفار وچی دیر تیزه سا ونورسته شی ونه لگی. حیران بود هیچ خدای داوی دی. آهو یو عارف خدای ته رسیدلی کس لاړ شي مسجد ته دواره کتل لمونځ وکړي خدای دې پروردګاره دا شی ویل څه وشول اوس که اوښوالی مړ دې کړی حاطف ته ندا وکړي چې دا تا یو سوچ نتیجه دی چې یو بد سوچ د زړه کې تېر شول. د مغز کې خدای سمه کلمه وکړي پروردګاره سوچ خو بد و ما خو عمل نه و پکړی. جواب ورته میلیږي چې لکه څنګه تا عمل نه و پکړی داسې تا اوښ نه وویل چې سوچ ته بیا عملي کړی وی بیا به ګزاره د تا لګېدو. یعنی سوچ نه ونې څه عمله پورې دا شی دی انسان ته رزلټ میلوي. دا انسان سوچ وکړي. تاسو به لیدلي چې نه کسان څه وجې خوني نه کله یې ګوته پرېږدی. مثال یې درکوم، کله لوېدلی دی، کله کربال شوی دی، کله چوغوالی دی، کله چا ګزار پکړ، کله چا سره په غم وختې دی. دا سوچ نه کوي چې دا چېرته ایما کردار کې خو څه نه دي، خونی کې خو چا سره اخته نه وم، ښځې سه مور سه خویندو سه کلي کې ملت کې لږ سوچ کوئ دغو شیو باندې. د نه وخت کې دغو شیو تر ګرځي دا ممیلې. د تاسو یو څه مثال درکوم، شیخ رجب علی خیاط بزرګوار څه یو عارف وی ورځې یو ټیکسي والا دی ملت والا لیارې ټیکسي کې سپور دی خپلې کورې والا سره روان دی لیارې کې شیخ رجب علی خیاط وکسي کور والا ته وایي چې مخکې سیټ کې ناست دی ته به ورسته شي زه هغه سپور کوم. شیخ رجب علی خیاط هم سپور کوم دا خونې ته روان دی. موږ یوه ملت کې اوسېدو هغه مغه سره ګوډې ورته ودرېږدي هغه سپور شي کور والا څټه کېنوي. شیخ رجب علی خیاط ورسه کېني لیارې کې اوس یوه مسله ډسکس کړي. بیا وایي ما کور والا څو ورځې نه یو تکلیف پېښ شوی دی ښه کېږي نه ګولۍ علاج خوري نه ښه کېږي. څه مسله یې دی نو د هغه سر کې درد دی، سر درد دی دومره شدید دی چې یوه علاج څه هېڅ څه نه ښه کېږي. هېڅ شیخ رجب علی خیاط نیم ساعت داسې ورته راته وکړلو څټه ناسته وه سترګې نه ورته ورسېدله ورته یې د جمله داسې ورته راته وکړه څه بچي ځوروي نتیجه بېلاره. جمله یې څه ته وضاحت داسې ورته وکړو ته دوره زیات څنګه بچی ویلی شي. دوسې ځنه غوټ سړي وي مطلب بچی ونه بهر بدلې بچی ونه ښلي خلخلېلی یې ښلي. دوره زیات څنګه بچی ویلی شي د تا والی دی ځورولی دی وړوکی بچی معصوم بچی دا یې مغه سیلا دی دا یې مغه سیلا دی. ورته یې هغه څه وکړئ چې لاړ شئ اوس اسیا روان وي چې ته ورته ښه ګیفټ تحفه کیلو نه چېرې وخورئ خونې ته لاړ شئ بچي سره مینه وکړئ چې کوم بچی یې والی دی د هغې مور نو داسې د بیمارۍ برطرف شي. هغه یې څه ماشه یې مو وکړل لاړو بازار ته کیلو نیمه راوخیستلې مټۍ شیرینۍ خونې ته راغللو مخ بچي سمه څه کور والا مو والی مینه محبت یې دومره ډېر ورسره وکړو چې ویې خوندولو خوشحال یې کړلو. مګر یې څه داسې سر درد قرار شو لکه سکوارو باندې اوبه واچوي سړی شي. دا شي دا کسو یاد وساتو ډېر شوونه راګرځي ما او تا طرف ته. انسان که سوچ به کوي ځان باندې سوچ ډېر پکاره دی، ځان باندې رویو باندې لهجو باندې خبرو باندې کردار باندې کړو باندې
ما و تاسو چا څه خیال راوي اساسو مو اکثر یاد وسته گاڑی خونی مشترک خونی یا مثال در کام کلی میلاد کلی وطن کی زندگی اجتماعی سماجی زندگی ده مدغه کی کلیشز ډیر دي مختلف وي دغه کلیشز نتیجه به مدلوي زنوار یو صلوات وسلم محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل ایران کی شاعر ده شافعی کاشانی و شاعر ده شده اگر یو بهترین انداز کیدی و تعبیر کرده اگر ایز کارهای بد قرض از نزد روزگار گرمانت ز عمر یک روزی ادا کند اگر ایز تو بد کرونا زمانی سا قرضا بدهی دا قرضا د تیوا ورځې لنډوي ایکي ورځ د عمر ویلې نه وي پوتې دا به د لنډېږي بیا به دنیا نه ځي د سیونې څه بد کار مو کو بد کردار مو ادا کو بد سټیج مو اپنو کړلو سټپ مو اخیستلو بس لاړو نه ختمېږي یاد وساته دنیا کې نه ختمېږي چې نه ختمېږي نه دي رزلټ میلوي ایوا ورځ د عمر ویلې نه وي پوتې شوی داسې لا رزلټ درته میلوي بیا به دنیا نه ځي بیا به دنیا نه شیخ رجب علی خیاط ته یوه ورځ یوه ښځه راشي چې ژړا حالت کې وي هغه بچی مو دومره سخت بیمار دی یوه علاج ته یوه ډاکټر سره نه ښه کېږي تا له منه نه سم دعا ورته وکړه زما بچي ته شفا میلو شي ځوان بچی مو دی مړ کېږي هغه سترګې ورته وړي ودي چې تو بچی نه بچي مړ کېږي په څو ورځو کې حیرانه شي هغه ودې هغه د څنګه خبره دا وکړه زه خو راغلی یم دې دپاره چې ته ما ته تسلی راوکړي هغه ورته وایي شیخ رجب علي خیاط ورته وایي څه زوی د کساب دی ایزا کساب دی وایي چې تاسو یو کار کړی دی هماغه رزلټ هماغه یو بد یې کړي دي یو ځناور سه هماغه ځناور اوس متوسط اعضا یې خسته دی وایي چې واورېدې یوه غوا یې لولوله معذرت نه غواړم غوا په مخ کې غوا څښاکای حلال کړی دی خپلې مور په مخ کې څښاکای خپلې مور په مخ کې حلال کړی دی مغې غوا ته ازار کړی دی او دې ته ډېر عزت میلاو شوی دی دغو څو ورځو کې دنیا نه ځي مړ کېږي دا مهم دی چې انسان سوچ وکړي یو ځناور سره څه وکړي رزلټ یې میلوي انسان سره څه وکړي څنګه نه میلوي مسلمان سره څه وکړي څنګه نه میلوي یو شیعه سره څه وکړي څنګه نه میلوي یو ترزوي سره څه وکړي یو ورور سره څه وکړي پلار او مور سره څه وکړي رزلټ څنګه نه ته میلوي ضرور رامیلوي انسان پکار دی دغه شي نه ځان وساتي کوشش وکړي چې دا ونه کړي دا کیسه یې علامه جعفري لیکلې ده چې یوه ورځ تنور کې چې یو سپین ږیری ولاړ تاسو ته پته وي نان سنګاک خرڅېږي ایران کې موده طلباو ته پته تاسو ته پته دی سنګاک نه غن تیګونې پخېږي پیړه تیګونې چې خو بیا چې کله راوباسي بیا تیږې لږې وسي خاښې وي بیا ورته نه استه کوي ځنه هغه دومره ګرمې وي چې هغه خدا نه خواسته لاس مې د نیوته کې داسې ځوي ده یو سپین ږیری کس تنور کې ولاړ وي دا څنګ ته ورسره یو جوان ولاړ وي عامه سمه د سپین ږیری کس یې ور ټویه وکړي ټولو ته متوجه دي خو د خیر وکړه څه وشول دې دا اکثر څنګ ته د وړکي تیږه کېږدوله لاس باندې ویس ولا خو بیا ډېر زر غلی شي قرار شي بس سوچو کې پرېږدي چې بیا غلی شي دومره زر د بیا درد قرار شي چې نه درد مې قرار نه دی خو زه سوچ کې لاړم یوې خبرې ته چې اندخته نور کې 40 سال مخکې انداشې زه ځوان وم وړکی وم ما یو سپین ږیري سره انداشې کار کړی ما یو سپین ږیري سره انداشې کړي وو لکه څنګه د وړکي ما سره وکړی 40 کاله بعد یاره ته نتیجه ماغه شی میلاو شوله لکه څه ته مو کړي یاد وساتو انسان زندگی دا شی دی انعکاس دنیا در گرزی انسان دا در گرزی انسان دا یو صلوات وسلم محمد و آل محمد صلی علی اخیری حکایت اوس خدمت کې ذکر کوم د کوم روایتونو مو ذکر کوي دا صرف نتیجه ده پیولې لپاره دا حکایت یو نه غوړو کې چوب شو دې حکایتونه اله ماشاءالله په هزارو جوړیږي په لاکو جوړي هر انسان سره ژوندۍ کې د شکیږي روټین کې وسکي سلاو ته ملوي مودي هدا پرې اورېدل چې انسان لیاري کې تیریږي کناو د
د ونو بوټو سره انسان ولګېږي لاس باندې یو خری وشي دا انسان یوه شي نتیجه وي یوه کار نتیجه وي چې ورته میلي دا شته دی تهران کې یوه عدالت ته یو کیس راغلی و جج ته ډېر عجیب غوندې کې و هغه کیس داسې و چې تهران کې یو کس کلینو کاروبار و زویا ورسره کاروبار کې شامل و مطلب شریک نه و خو ساتلی و ځان سره زوی ته یې ګوړې اخیستې وه د یو ته کړې ښه تنخوا یې ورکوله ښه پام یې پکوله ښه اعتماد یې ورباندې بینک ته به یې زوی استولو اکثرو کارو پسې ورځو نه یوه ورځ داسې کار وشي چې دا سړی چې ته د تاجر بزنسمین چې کلینو کاروبار وي چې ته بهر لوړ شي سفر باندې دکان کاروبار زوی ته پرېږدی خو چیک چې کوم بینک والا وي هغه یې مال ته پرېښلی وي دراز یې نه وي بند کړی زوی چې کله بینک ته لوړ شي پلار والا یې اکاونټ چیک کړي هغه کې په کروړو روپۍ وي نو څه وکړي چې چیکونه ولیکي ټولې پیسې راوباسي اکاونټ زیرو کړي ویلې بینک والا ویل کړي چونکې اکثر بینک ته اندوره تللو پلار طرف نه هغوی ته یې پته وه چې پلار هر څه حساب کتاب بندي سره دی بهرحال پلار یې واپس راشي چې کله حساب کتاب چیک کړي اکاونټ یې زیرو شوی دی پوه شي چې د پوښتنه ونه کړي چې چا چې زوی ته راغلی ټولې پیسې وباسلې خونې ته راشي زوی سره پوښتنه وکړي چې څنګه دې پیسې وباسلې هغه چې ما ته ضرورت نه انکار وکړي معذرت راوړم انکار وکړي نه تو هیڅ ثبوت دی د نه بینک دی یعنې بهرحال پړه وړه ډېر وکړي کوشش وکړي پلار یې څه خونې کې معامله حل کړي بهر ته ونه ځي پښتو کې څه خونې کې معامله وي شرمېږو بهر ته یې نه وباسي ډېر کوشش وکړي خو زوی تسلیمېږي نه پلار ته پیسې نه ورکوي اعتراف نه کوي اخري کې پلار یې مجبور شي عدالت کې کیس به وکړي بهرحال عدالت کې هغه یې ورځي بیان داسې وکړي څه پیسه یې ټیک دی که پلار دی ای ما دی که ای ما دی ای ما دی ای پلار پیسه یې ورځي هسې ما ته میلېږي مړ کېږي بیا به ما ته میلېږي نو ما مرګ نه مخکې ونه کیش کړی ما ته یې ضرورت دی بهرحال دا شی کیس چلیږي خو یوه ورځ چې کله یې کیس شنوایي وشي جج ته یو سړی یو ښځه راشي ورته وایي چې جج صاحب که موسه کښېني 2 منټه صرف جمع رسه کوو لږه نیجي ورته وایي چې صحیح او سکینی ورته وایي چې جج صاحب د کوم کاست ته راغلی دی د پلار سره چې کوم زوی ظلم کړی دی دا یې حق جوړېږي دا همداسې اووه ظالم دی د تاسو دا خبره ویلې وکړه هغه ورته داسې چې جج صاحب زه یې خور یم دا یې ورور دی موږ یې خور ورور وي د کاس ایمو پلار نه همداسې پیسې دولت جایداد پاتې شوی دی ایمو مشر ورور دی ټول دي مو نه هډف کړل ټولو باندې دي قبضه ولګوله موږ ډېر کوشش وکړی وه ذریعه حربام استعمال کړه چې خپل ورور سره د معامله حل کړو خو دا مو ته نه کېنستو اخري کې چې کله مو مایوس شو موږ خپله معامله د خدای عدالت ته پرېږدوله موږ دغې ورځې نتیجې ته انتظار کړو چې خدای دا نتیجه به کله وکړو هغه نتیجه به نن ولګوله څنګه دې موسه کړې وه د همدې شان سره دې خپل زوی وکړی قربان شمیان وسطه انسان زندگی کې دغه عمل و رد عمل دی ځنه کارونه انسان ته ځنه سیلې انسان ته میلویږي کوشش وکړي انسان امام ته ښه والی ښه کردار ځان دپاره سوره ښه یې ځان ته ښیي سوره بد یې ځان ته پاتې ما تاسو پښتو کې ورته کې ډېر ښه کوو څه ښه خوی به د بادشاه کي بد خوی به د ځان پسې حیران کي صرف خلکو کې نه دی د خدای طرف نه نظام کې هم چپیړ یا د اندر بنیاد باندې لګېږي دې انعکاس نتیجه تاسو کربلا کې لیدای شو سوره ظلم د ظالمانو وکړلو نتیجه رزلت یې وکړه چې نن یزید و آل یزید سوره شورا و شرمنده دي